جبا کې درې ورځنۍ سکیټینګ مقابلې شروع د لوبو تابع ضلع انتظامیه او پاک فوج لخوا کړې مقابلو کې د ملک ټولو برخو نه لوبغاړي برخه اخلي سیلانیان ګڼ شمېر کې د سکي مقابلو کتو لپاره د ملک ګوټ ګوټ نه مالم جبې ته رسېدلي واورو کې د ماشومانو لوبې او مستیانې د سوات سیلانۍ سیمې ملم جبه کې د مقامي انتظامي او پاک فوج په مرسته درې ورځنۍ لوبو مقابلې شروع شوې دي چې پکې ګڼ شمېر لوبغاړو برخه اخیستې انتظام کوونکي وایي چې سخت کال واوره زیاته شوې ده او ملم جبه کې د نړیوال کچ لوبو سلوب موجود دی دوی وایي چې درې ورځنو لوبو کې به سیلانیانو او لوبغاړو ته مفت سهولیات ورکوو دا فری دی زه پاکستاني عوامو ته ویم چې تاسو ملم جبې ته راشئ ویزټ وکړئ سکیینګ زده کړئ انشاءالله دا یو ډېر ښه دغه دی اکټیویټي ده او دا به مخکې هم زموږ پکارېږي ملم جبه کې واورو لوبو ته مقامي شوقیان او پروفیشنل لوبغاړي ډېر خوشحاله دي دوی وایي چې د جمعې دغه 2 یا 3 میاشتې دوی دپاره د لوبو کولو یو لویه موقع وي لوبو کې برخه اخیستونکي وایي چې ټیلنټ ډېر دی خو د حکومت لخوا مرستې پکار دي د دې ځای ملم جبې موږ د وړوکوالي نه سکینګ کوو او دلته راځو سکینګ کوو بارې نه راځو مسله دا ده چې نور زیات توجه څوک نه راکوي چې بهر ملک ته لاړ شو یا دا زموږ د حکومت نه دا ریکویسټ دی که موږ له لږ ډېر توجه راکړي نو موږ نور هم مخکې تللی شو په انټرنیشنل سطح باندې سکیز کولی شو لوبو ته یو شمېر سیلانیان هم ورځي او د ملم جبې ښایسته سیمو څخه خوندونه اخلي سیلانیان وایي چې یو طرف ته ښایسته واورې دي نو بل خوا پکې خوندورې لوبې دي نو د سیل مزه یو په 2 شوه څوک سکی کوي لګیا دي څوک چې لفټ باندې ځي څوک د موسم مزه اخلي دلته ډېر زیات مزه ده دلته نو زه د ملک خلکو ته یم چې هغوی نور ځایونه پرېږدي او سوات ته ضرور راشي بیا سوات دومره ښایسته درې دي چې یو درې ته لاړ شي نو چې بلې ته نه تلې نو نیمګړتیا به وي هره دره د ښایست نه ډکه هره دره د ښکلا نه ډکه او بیا دلته کې چې کوم ترهرګري وه دهشتګردي وه هغه الله تعالی ختمه کړله د خلکو په همت سره د سکیورټي ایجنسو په همت سره او نن دلته بالکل امن دی ملم جبه کې هر کال په نړیوال کچ لوبې کیدی شي ولې د سړکونو خرابتیا د بجلۍ نشوالي او نور مناسب سهولیاتو کمی له وجې دغه لوبې د تېرې 3 کالو راسې د ځنډ ښکار دي د سوات ملم جبې د واورو دغه سلوب انټرنیشنل سټینډرډ جوړ کړی شوی دی خو دلته کې لوبغاړي مقامي خلکو او دغه رنګې سیلانیان دا ګیله لري چې دې سیمې ته لارې خرابې دي که دغه لارې ټیک کړی شي نو د راتګ شمېره به نوره هم زیاته شي د کیمرامین مهلي شاه سره نیاز احمد خان مشرق ټي وي ملم جبه سوات